competition, predator symbiosis, mutualism, commensalism, parasitism, predator plants, class 10th biology, chapter 7, man and his environment, lecture 6, or total lecture 9. Interaction in the ecosystem. دا اوس چې کوم موجوده لیوینګ ورلد دی یعنی پلانټس دي انیملز دي او ډیفرنٹ ټایپ اف کنزیومر وغیرہ کارنیور هاربیور ټاپ کارنیور وغیرہ دا تمام موجود دي نو په دې کې ایکوسیستم کې دوه سیزونه فلو کوي یو انرژي دا او بل میټیریل دی او انرژي او فلو میټیریل کیږي د پلانټس نه هاربیور ته د هاربیور نه بیا کارنیور ته او د کارنیور نه بیا کیږي ټاپ کارنیور ته نو په دې لیوینګ ورلد کې د ارګانیزم یو بل سره انټریکشن لري یا خو د سیم سپیشیز چې کوم انډیویډوال دي د هغې انټریکشن دی نو هغې ته بیا انټرا سپیسیفیک وي او چې د ډیفرنٹ سپیشیز د هغې د انډیویډوالز یو بل سره چې کوم تعلق دی نو هغې ته بیا انټر سپیسیفیک وي یعنی ګډه بیزه وغیره چې کوم دی د دې هر یو انډیویډوال ځان ته په پلانټس باندې فیډینګ کوي نو دی د پلانټس باندې انټریکشن لري فیډینګ په لحاظ سره دا شانته کاو بفلو شیپ وغیرہ دی باندې فیډینګ لاین کوي نو دا موږ سره لاین او د کاو یا د بفلو یو بل سره انټریکشن دی چې لاین په کارنیور دی او کاو بفلو وغیرہ داغه فوډ دی بل کمپټیشن دا ارګانیزم چې کوم موږ سره په ایکوسیستم کې دی نو دی یو بل سره انحصار ساتي په ریسورس باندې د ایکوسیستم او د ایکوسیستم ریسورس هغه دی چې هغه د ارګانیزم ځان ته د خپل نورشمنت په تور باندې یا د خپل مختلف قسم نیډز په تور باندې استعمالي یعنی یک یو راځي فود بل راځي واټر بل سپیس اوس چې کله کمپټیشن موږ سره د سیم سپیشیز د هغې د انډیویډوالز ترمنځ وي نو هغې ته بیا ویل کېږي انټرا سپیسیفیک او چې کله موږ سره کمپټیشن د ډیفرنٹ سپیشیز د انډیویډوالز ترمنځ وي نو هغې ته بیا ویل کېږي انټر سپیسیفیک کمپټیشن دا موږ سره چې کوم دی اوس کمپټیشن دی د دوو ډیرز ترمنځ او دواړه ډیر د سیم سپیشیز انډیویډوال دي په دې وجه باندې ته ویل کېږي انټرا سپیسیفیک کمپټیشن نو دې کمپټیشن یو بل سره کوي د فوډ دپاره یا د سپیس دپاره یا د واټر وغیره دپاره کمپټیشن کوي د دې کې دا انیمل ورکړی دا دراصل هاربیور دی او دا چې کوم انیمل ورکړی دی دا کارنیور دی دا چې کوم انیمل ورکړی دی دا کارنیور دی نو دا دواړه کارنیور چې کوم دی نو فیډینګ کوي په دې هاربیور باندې نو دا دواړه کارنیور د دو ډیفرنٹ سپیشیز انډیویډوال دي په دې وجه باندې داسې قسمه کمپټیشن ته ویل کېږي از نون ایز انټر سپیسیفیک کمپټیشن موږ سره دا چې کوم پریډیشن دی نو پریډیشن دا داسې پروسس دی چې دا موږ سره د مختلف سپیشیز انډیویډوال د یو بل سره انټریکشن دی په پریډیشن کې یو ارګانیزم چې کوم بل ارګانیزم خوري ته پریډیټر وایي او چې کوم ارګانیزم به طور فوډ استعمالیږي نو هغه ته ویل کېږي پری دا پریډیشن چې کوم دی دا موږ سره ډېره اهمیت لري د ډسټریبیوشن او د ابنډنس اف ارګانیزم یعنی چې کوم دی کې پریډیټر نه وي نو هلته به د پری تعداد انتهایی سیوا وي او چې کوم دی کې پریډیټر موجود وي نو هلته به د پری او د پریډیټر چې کوم ایکوسیستم کې بیلنس دی هغه برقراري یعنی دا پریډیټر په طور باندې د ریبټ چې کوم پریډیټر دی دا نو موجوده په آسټرالیا کې نو د هغې په وجه باندې دا ریبټ انتهایی زیات تعداد کې سیوا شوي وو په آسټرالیا کې د پریډیټر د نه موجودګۍ په وجه باندې او هلته چې کوم مقامي زمیندارو د هغې دپاره ډېر شي مسلې پیدا کړې وې ځکه دا ریبټ هاربیور دی او د هغه زمیندارو فصلونه بیا خوړه دې ځای کې چې کوم دی نو دا کومه دا اوسۍ ورکړې ده نو دا دراصل پری ده او دا چې کوم لیپرډ یې ورکړی نو دا پریډیټر دی نو دا لیپرډ چې کوم دی نو دا د پری خوري نو دې انټریکشن ته ویل کېږي پریډیشن دې ځای کې چې کوم دی نو دا یو انسیکټس یې ورکړی دی چې په هغې باندې دا اینټس لګیا دي خوري یې نو دا غټ انسیکټ چې کوم دا اینټس یې خوري نو دې ته پری وایي او د اینټس ته دراصل پریډیټر وایي نو دې انټریکشن ته ویل کېږي پریډیشن
د دې کې چې کوم دی دا مایس ورکړی دی او ورسره چې کوم دی دا برډ ورکړی دی نو دا برډ موږ سره پریډیټر دی او دا مایس خوري نو دا موږ سره پرې ده او د دې دوه چې کوم دا انټریکشن دی دې ته کېږي نون ایز ا پریډیشن. بل پریډیټر پلانټس مختلف داسې پلانټس دي چې یو پیچر پلانټ دی بل وسر سنډیو پلانټ دی بل وینس فلای ټریپ پلانټ دی دا به تور پریډیټر کار کوي ځکه دی مختلف قسم ته انسیکټس خوري. انسیکټس هر هغه ارګانیزم ته کېږي چې دا شپږ خپې وي او دوه وزرې وي. انسیکټس چې کوم دی نو هغه د پلانټ ته راځي د دې پلانټ د کلر د وجې نه او یا د پلانټ کې دننه خوراک موجود دی ایت نیکټر وي او د هغې په وجه باندې دا پلانټ دغه انسیکټ کیپچر کی او د کیپچر کېدو نه بعد ډایجسټ کی او ډایجسټ نه بعد چې کوم دی نو خپل یوز کې راولي استعمال کې راولي. او دا پلانټ ځکه چې کوم دی نو دا انسیکټس خوري ځکه دی په داسې علاقه کې په خاورو کې ګروت کوي چې په هغه خاورو کې نایټروجن والا کمپاوند پکې نشته په دې وجه باندې دی پیډینګ کوي په دغه دا باندې انسیکټس باندې چې نه ته نایټروجن حاصل کی. دا موږ سره هغه پلای ټریپ پلانټ دی نو دی دا انسیکټ چې کوم دی نو ټریپ کی او دا ټریپ نه بعد ډایجسټ کی او ډایجسټ نه بعد ابزارب کی خپل باډي کې او د دې انسیکټ کې دنه چې کوم پروټین یا نیوکلیک اسید یا نور مختلف مالیکول دي نایټروجن کنټیننګ کمپاوند دي نو هغه خپل ځان لپاره ابزارب کی دا پلانټ. دا شانته دا پیچر پلانټ دی نو دې کې دنه چې کله انسیکټس ورشي دی باندې دا کور بنشي او دې کې هغه انسیکټ چې کوم دی نو ډایجسټ کی او ډایجسټ نه بعد چې کوم دی نو اسیمیلیټ کی یعنی ابزارب کی. دا موږ سره چې کوم دی نو سنډیو پلانټ دی نو دی باندې دا سنډیو پلانټ باندې دی کې مختلف قسم ته جل لګېدلی وي او چې کله انسیکټس دی سره ټریپ شي نو دا سنډیو پلانټ د هغې باندې رولینګ وکړي هغه انسیکټ دننه پکې ګیر کړي او د هغې نه پسې ډایجسټ کړي نو دا موږ سره پریډیټر پلانټ دی. بل موږ سره سیمبیاسس د دې چې کومه مینینګ دی نو هغه ویل کېږي لیوینګ ټوګیدر. دا موږ سره کلوز انټریکشن دی د دوو ارګانیزم ترمنځ چې هغه مختلف سپیشیز سره تعلق ساتي. دې کې چې کوم دی نو یو ارګانیزم بل ارګانیزم نه یا پیدا اخلي یا به یو ارګانیزم بل ارګانیزم ته نقصان ورکوي او یا به یو ارګانیزم بل ارګانیزم ته نه پیدا اخلي نه به نقصان ورکوي. پیراسیټیزم دې کې یو ارګانیزم دی چې ته ویل کېږي پیراسایټ او بل هغه غټ ارګانیزم کې چې کوم کې دننه دا پیراسایټ اوسېږي نو هغه ته وایي هوسټ. دا پیراسایټ چې کوم دی نو دی د هوسټ نه خوراک اخلي او پکې پناه اخلي او په هوسټ کې مختلف بیماری پیلاوي. اوس چې کوم ډیزیز موږ سره په هوسټ ارګانیزم کې لګي د پیراسایټ د وجې نه نو هغه تمام ډیزیز ته وایي انفیسټیشنز. پیراسایټس په طور باندې کوم دی نو یو اپیډز دی بل خو لایس دی دا سپږې وغیره شو یا لیچز دی پلیز دی ټیکس دی کونی وغیره ته وایي ماسکیټوس دا ته وایي کېږي ماشي. دا تمام موږ سره ایکټو پیراسایټس دی ځکه دا د هوسټ په ایکسټرنل باډي باندې پیډینګ کوي او ایکسټرنل باډي کې شلټر حاصلوي په دې وجه باندې ته ایکټو پیراسایټ وایي. دویم هغه پیراسایټ دی چې هغه د هوسټ په باډي کې دننه اوسېږي نو هغې ته بیا ویل کېږي انډو پیراسایټ. نو پلازموډیم شو ټایپ ورم شو پولیو وایرس شو نو دا موږ سره دراصل انډو پیراسایټس دي. دا شانتي په پلانټس کې چې کوم دی نو پیراسایټس شته یعنی په پلانټس کې یو پلانټ دی ته وایي کسکیوټا پلانټ. دا پلانټ د سره گرین کلوروفیل نشته نو دی د نورو پلانټو د سرفیس د پاسه اوسېږي او د هغې نه چې کوم دی ځان ته فوډ حاصلوي نو دې وجې نه د کسکیوټا پلانټ چې کوم دی نو موږ سره پیراسایټ پلانټ دی. دا موږ سره مختلف پیراسایټس دي پروټوزون والا نو پای کې چې کوم دی یو مستیګوفورا والا دي بل خو سرکوډینا والا دي بل سیلیوفورډا والا دي او بل سپوروزو والا دي او هیلمنت والا دي. هیلمنت دراصل چینجو ته ویل کېږي نو پای کې دا مختلف قسم ته پلیټ ورم والا دي ټریماټوډ والا دي سیسټوډ دي راوند ورم دي او ټرن ورم دي. بل ایکټو پیراسایټس او ایکټو پیراسایټس موږ سره اریکنیډ والا. اریکنیډ د هغه آرتروپوډ چې د هغې اته خپې وي لکه لړم شو یا ټیکس شو مایټ شو او سیکرز شو سکیبیز شو. او دویم موږ سره ایکټو پیراسایټس هغه دي چې هغه انسیکټس والا دي نو انسیکټ هغه ارګانیزم ته ویل کېږي چې د هغه شپږ خپې وي نو په دې کې موږ سره راځي ماسکیټو شو سی فلای شو پلیز شو لایس شو او بیډ بګس شو. میوچریزم هغه کنډیشن دی چې پای کې دواړه ارګانیزم ایکولی پیدا حاصلوي
او کمنسلیزم هغه کنډیشن دی چې پای کې هوست نه نقصان شته او نه ورته فایده شته او هغه بل ارګانیزم ته چې کوم دی نو فایده شته نو ته کمنسلیزم ویل کی. بل پیراسایټیزم هغه کنډیشن دی چې پای کې هوست ته نقصان دی او پیراسایټ ته فایده ده نو دې ته بیا ویل کیږي نون ایز پیراسایټیزم. بل میوچولیزم میوچولیزم دا هغه ریلیشنشپ دی چې پای کې دواړه پارټنر ته ایکوال فایده وي او دې کې کوم دی موږ سره اگزامپل یو د لیګومینس پلانټس دی. نو لیګومینس پلانټس کې موږ سره راځي بینز شو یا ډیفرنٹ ادر نور اگزامپل دی. نو دا غي په روټ کې دنه نوډولز موجود وي او په هغه نوډولز کې دنه بیکټیریا وي. نو پلانټس د اټماسفیر نه ډایرکټلی پری نایټروجن نشي استعمالولې د خپل مالیکول د فارمیشن لپاره. نو دغه بیکټیریا چې کوم نوډولز کې موجود دي د ایر د پری نایټروجن بدلی امونیم ته نایټرایټ ته نایټریټ ته او پلانټ چې کوم دی نو هغه کمپاوند بیا ابزارب کی او د هغې په ذریعې سره پروټین او نیوکلیک اسید جوړوي. نو دا بیکټیریا ورته نایټروجن فکسیشن پروسس کوي یعنی پری نایټروجن هغه کمپاوند ته امونیم ته کنورټ کوي او په بدل کې چې کوم دی نو پلانټ دغه بیکټیریا لپاره شلټر ورکوي او دویم چې کوم دی نو دغه بیکټیریا ته تیار خوراک ورکوي. نو دې کنډیشن ته کې از نون ایز میوچولیزم. دیم میوچولیزم چې کوم موږ سره اگزامپل دی نو هغه ټرمایټس دي او د ټرمایټس په ډایجسټیو سیستم کې پروټیسټ دي. نو ټرمایټ چې کوم دی لرګي کټ کولی شي خو لرګي په خپل ډایجسټیو سیستم باندې ډایجسټ کولی نشي. نو دا ټرمایټ لرګي کټ کوي او د دې په دنه ډایجسټیو سیستم کې چې کوم پروټیسټ دي نو هغه ورته ډایجسټ کوي. نو دا چې کوم پروټیسټ دي ای لرګي نشي کټ کولی او ټرمایټ لرګي نشي ډایجسټ کولی. نو د دې دوه یو بل سره چې کوم دا کمبینیشن دی چې ټرمایټ ته لرګي کټ کوي او دا پروټیسټ ته ډایجسټ کوي نو دې ته کې از نون ایز میوچولیزم. نو دا موږ سره میوچولیزم دی. اوس دا موږ سره یو برډ ورکړی دی. نو دا برډ چې کوم دی نو د زیبرا په باډي باندې کینی د زیبرا نه ټیکس خوري کونی وغیره ته نه خوري داسې دغه انسیکټس نه خوري یا اریکنیډ چې هغه د زیبرا ته نقصان ورکوي. نو د برډ ته خوراک میلاویږي او دا زیبرا چې کوم دی نو د هغه انسیکټس نه د خلاصېدو په وجه باندې د بیمارونو بچ کیږي. نو دواړو پکې پیدا ده. نو دې کنډیشن ته کې از نون ایز میوچولیزم. موږ سره دې کې چې کوم دی نو دا فلاور دې کې دنه نیکټر موجود دی. نو دا انسیکټس د فلاور نه نیکټر خوري او د هغې په بدل کې چې کوم دی نو دا انسیکټس د فلاور ته پولینیشن پروسس کوي. د پولین ګرین د یو فلاور نه بل فلاور ته وړي. نو د دواړو پکې پیدا ده. نو دې پروسس ته ویل کېږي از نون ایز میوچولیزم. دا موږ سره د بین چې کوم دی جړې دي او پای کې دا نوډول دي. نو په دې نوډول کې دنه بیکټیریا موجود دي. نو دا بیکټیریا چې کوم دی نو د لپاره پلانټ لپاره پری نایټروجن په هوا والا هغه کمپاوند ته کنورټ کوي او دا پلانټ چې کوم دی نو د بیکټیریا ته شلټر ورکوي ورسره تیار فوډ ورکوي. نو دې انټریکشن ته کېږي میوچولیزم. دا موږ سره ټرمایټس دي او دا ټرمایټ چې کوم دی نو لرګي خوړی شي او د دې په ډایجسټیو سیستم کې دا بیکټیریا او پروټیسټ موجود دي چې هغه لرګي بیا ډایجسټ کوي. نو دې انټریکشن ته کې نون ایز میوچولیزم. بل موږ سره کمنسلیزم. کمنسلیزم دا هغه انټریکشن دی چې پای کې یو پارټنر ته پیدا شي او بل پارټنر ته نه پیدا نه نقصان دی. نو دې ته کې از نون ایز کمنسلیزم. یعنی اپیپایټس دا هغه پلانټس دي چې هغه د نورو پلانټس د سرفیس د پاسه موجود وي د سټیم د پاسه. نو د اپیپایټ پلانټ د سره خپل کلوروفیلم شته د سره خپل جړ هم شته. نو دې ځان ته خپل پورا فوډ هم تیارول شي او ځان ته مختلف قسم ته واټر او نیوټرینټ هم ابزارب کولی شي. خو دې صرف چې کوم دی نو د غبل باډي پلانټ باډي یا سټیم د سرفیس د پاسه موجود دی او غبل پلانټ پکې نه نقصان شته او نه پیدا شته. نو په دې وجه باندې دې کنډیشن ته کې از نون ایز کمنسلیزم. دا موږ سره د کمنسلیزم یو بل اگزامپل دی. دا شارک ته دا غټ چې کوم مې ورکړی دی او د سره دا واړه مې دي. نو دا د سره انختی وي. نو دا شارک د یو ځای نه بل ځای ته ځي ښکار دپاره او دا واړه مایان هم ښکار دپاره ځي. نو دا واړه مایان چې کوم دی نو دوی د یو ځای نه بل ځای ته لرې ځای پورې چې کوم مومنټ کوي نو دا د شارک پورې د اټیچمنټ د وجې نه کوي. نو شارک ته پکې نه نقصان شته نه پیدا شته او د بل ارګانیزم دا چې کوم سمال پیش دی نو د لپاره ټریولینګ آسان شي او په اسانه باندې سفر کولی شي لانګ ډسټنس لپاره. نو دې کنډیشن ته کې از نون ایز کمنسلیزم. دا